یم خندا مو هم یوه ده جړا مو هم یوه ده په خوشي بیابان کې لیونو سره خوشحال یم او ضمیر مې د غلامو عادتونو مخالف دی ضمیر مې د غلامو عادتونو مخالف دی آزادو غیرتمنو پښتنو سره خوشحال یم آزادو غیرتمنو پښتنو سره خوشحال یم او ټیټ سترګې زندگی میں پکار نه د شیش محل کې مفتونه توت سنگر کې میړنو سره خوشحال یم توت سنگر کې میړنو سره خوشحال یم پنیت د عبادت درود شریف ټول وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص مؤسس و محتمم مدرسہ حاضہ جناب قاری حافظ اللہ صاحب دامت برکاتہم ذی قدر ذی وقار جناب حافظ زہیب صاحب لائق صد احترام جناب حافظ شایان صاحب دیگر مقتدر علماء کرام طلباء عزام غیور عزتمند مسلمانانو اختصار سر د موقع مناسبت سر چند گزارشات تاسو مخې ته کېښودل غواړم خو هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم توجه شته د زړه نه خبره کوم زړه ته خبره کوزول غواړم سنجیده یم سنجیده خلک غواړم یو خو بل خو نه ګورو دا ساعت لمحات دا کله کله څنګه چې حضرت قاری صاحب وفرمایل ختم القرآن په مناسبت سره موږ راجم یو په حفظ ختم دی په ناظره حفظ او ناظره والا سو دي سلور کسان دي دا قرآن زه به تاسو باندې یو سوال کوم جواب به زه در کوم خو سوال واورئ دې ماشومانو چې دا ختم دی په حفظ او ناظره دې ختم له تاسو راغلی یې د دې څه کسانو په ځان کې شک دی دا لا راغلی نه دي د ختم ل راغلی دا سوای راغلی تاسو د اوس نه روجی نیول شو روجی ته لا وخت شته د ختم ل راغلی ذوق شوق مظاهره زما زیاتر پروګرامات اٹک کیملپور ټکسلا بهر یا ټاون اسلام آباد کې محافل مجالسی التجدا سے مجلسی قاری صاحب چې قرات کوي ناتخوان چې ناتخوانی کوي مقری چې تقریر کوي خلق داد ور کوي ماشاءالله سبحان الله جزاک الله سره اور قاری صاحب نات رسول مقبول پیش کړ هغه نه مخکې د مدرسې ماشومانو خپل خدمات تاسو مخه ته کې خدل خو تاسو ټول چپ چاپ ناسوي نه چا ماشاءالله وي نه چا سبحان الله وي خو زه پوه شم د جمعې شپه او تقریبا تاسو ټولو د تهجد اهتمام کړي او زما مخه ته ټول زه مونږ فرض مونږ نه یادوم تاسو باندې خو زما دومره کلک یقین دی تاسو ټول تهجد گزار یې خو ځانم بیګا په تهجد کې دومره ستړي کړي دي چې د نیمې نه زیات کسان په ناسته وددي خو زه دا اوده کسان لږ محبت سره سبحان الله وای قاری حافظ الله صاحب ماوی اوده کسان سبحان الله وای جواب ټول راک مطلب دا ټول اوده دي نو تاغه د نوشیر کین نزه دی ودول راغختم خو زړه می خوشحال شو اور زمام علم کې اضافه شو ماته پته نه و زمام علم کې اضافه شو چې په ثوابه کې اوده کسانم سبحان الله ویل شي اوده دی سبحان الله نو چې اوده کسان سبحان الله ویل شي ویل کسان به سبحان الله څنګه وای ودنا ویخ به څنګه وای څنګه به وای ما ته پته ولګېده خپکیږم ما سبحان الله سرادت نه ښه ثوابه والو زنده‌باد مرده‌باد سرادت یې پته نشته چې چا سره د زنده‌باد چغې والی ما ته پته نشته چا سره چې د مرده‌باد چغې والی زم ټولې خبرې پرېږده او تصویر راواخله اور په ثبوت دا چغه وخه اسلام زنده‌باد اسلام زنده‌باد یو نیکي پې ملاویږي او بیا د سبحان الله نه څه خبرې راشه د شیخ اعزاز الحق صاحب خانقاه ته راشه قاری بشیر احمد المدنی خانقاه ته راشه د قاری صدیق احمد صاحب خانقاه ته راشه پېښور ته سید الله شاه صاحب خانقاه ته راشه 400 ته پیر حزب الله جان صاحب خانقاه ته راشه پینډې ته راشه شیخ عزیز الرحمن هزاریو صاحب خانقاه ته راشه چې تا ته پته ولګي چې په سبحان الله سره ملاویږي او
که ډېر وخت د سره نه او ډېر مصروف یې نه کم سے کم په تبلیغ کې سیروزي له لاړ شه چې تا ته په سیروزه کې امیر صاحب دا وایي چې څوک یو ځل سبحان الله وایي جنت کې دومره غټه ونه لګي 100 کاله چې اس منډه وایي د هغه ونې سوري د هغه ونې سوري دومره غټه ونه ستاسو شته وایه شته 100 سال چې اسمه دومره غټه ونه ستاسو شته بولو شته شته نشته خو تاسو کې چا سبحان الله ویل هغې دپاره دغه ونه شته نیم من مخکې مې نشته اوس وی اوجي او د دې ته وایي دا تاسو څه کوئ کله وی شته کله وی نشته ما خو چې د ونې خبره کوله هغې نه مخکې تاسو ټولو سبحان الله ویلي نو تا به چې او زمونږ ونه شته تا ولي چې نشته بہرحال ذوق شوق مظاہروں کو دا مزنہ کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شرابور اور ثوابی کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لہذا دا ټولو توجہ شتا ختم القرآن لتا سو راغلی ہے شک نے بار کے راغلی ہے چې د ختم لراله د حافظانو چې قرآن کله شروع کو سورت بقره ختم کړه نو تاسو راغلی وې سورت بقره کې یادوم ختم کې نه د چې کله دا قرآن شروع کو تاسو راتلې راغلی وې داسې مجلس هم جوړ کړو د چې قرآن نیمه تور سونه بیا راغلی وې چې شلم سپاره ختم کړن بیا راغلی وې یو کم 150 سپاره ختم کړه بیا تاسو نه وې زم نو ما تم نه وې دا نن څنګه راغلی خیر خودي توجه ما جواب زه در کوم خو ته صرف ویښ کښېنه ما سره ټول قرآن کې نن راغلی او زه دې قاري صاحب ته اوسګار نه خو چې دا ټول قرآن دی تاسو د 3 سورتونه ختم راغلي اخر کې به ویل کېږي او که نه 3 سورتونه به ویل کېږي دا 3 سورتونه چې موږ د 3 سورتونو له زم رالم تاسو ټول رالی او دا قاري صاحب 3 سورتونه وایي دي ماشومان ته نو چې دا ټول قرآن یې ورته ختم کړو نو دا 3 سورتونه به ته نه شو ویلي زه دې ما هغه ځای نه راوکړولم دا ټول دا ښه مصروف خلک دي دا وګوره دا اوسګار خو څوک دی کې نشته دا مجلس یې ولې جوړ کړ خو چې ټول قرآن دې ختم کړ خو دا 3 سورتونه به ورته ویلي دا مجلس یې ولې جوړ کړ توجه کله وایي ختم بخاري دی کله وایي تفسیر ختم القرآن په تفسیر سره دی کله وایي حفظ باندې ختم القرآن دی ناظره باندې ختم القرآن دی او زه خو دې ختم پسې ګرځم خو زه خو د ټول نه زیات ختم نبوت پسې ګرځم ختم بخاری ختم القرآن مونږ وایي ختم نبوت مونږ ختم نبوت والا عقیده ختم نبوت عقیده وایي غوټې ته بولو پښتو کې وایي عقیده څه ته وایي الله تعالی ذات کې وحده لا شریک دی په صفاتو کې وحده لا شریک دی نو سره په ذات کې شریک شته نو ور سره نه دا خبره مونږ غوټه کړې ده عقیده وایي غوټې ته پښتنو والا معنی کو د زمیداری ښه د شیخ القرآن د شاه منصور صاحب معنی ده عقیده څه ته وایي غوټې ته دا خبره مونږ غوټه کړې ده اور زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ نبیم دی او اخریم دی نبیم دی اور دا مونږ غوټه کړې ده نه دا وایي عقیده او ختم قرآن ختم حدیث ختم تا چیس کړه د پیالې نه پورې راپورې وتې پیالې کې چی ختم خلک چې سټمپ ولګوي ختم یو معنی دا ده خط نه بعد اخر کې خلک سټمپ لګوي مخر ختم الله علی قلوبهم ختم معنی مخر دی ختم تحریر لیکل دی وکړه اخر کې سټمپ ولګوي چې ختم کیو کې نور لیکل ختم دلته د لیکلو ختم نه دی د قرآن دلته مسله ده دلته ختم نبوت دی ختم نبوت ختم به هر حال تاسو ختم راغلی الله دې راتله قبول کی خبرې دا ولې رالی دا دعوت دی قاری صاحب درکړی که په خپله رالی بولو دعوت یې درکړی که نه وایه چې پته ولګي چې دعوت دې ورکړی تاسو له دعوت درکړی اوس دې ختم له چې تاسو رالی او دا دعوت یې درکړ دې ثواب کې دا په مونږ احسان دی که نه دی ما وی اوسګار یې زه راغوښتم په مونږ احسان وکړه څه وکړه اور دا مجلس محفل زکه جوړ شه د دې جواب ما سره نشته د دې جواب چې چا کړی کائنات هغه ته امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي امام اعظم هغه امام اجي سه په دکانونو کې خلکو په مارکیټ کې راشه ټوپې ته
غټ غټ لیکلي په واشنګ ماشین باندې په فریزر باندې او ګرمي را روانه ده په پروجونو باندې غټ غټ لیکلي وای دا پکې ډېر ښه دی او لیکلي پیدا پاسا وای نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے زوایم د امام اعظم سے نام ہی کافی ہے نام ہی د امام سے په دور کې چې کوم فقهاو هغه د امام سے په مخ کې لب کوشای نشو کولی د 2021 شامټونګ تو کجا استه تپکلا چی شي امام اعظم یو مسله ذکر کړی توجه شته د مازیګر منصور کاته ثوابه کې سوره کاته د مازیګر من اسماني کتابونه سلور دي مقرب پرشه سلور دي مسلکونه سلور دي مذهبونه سلور دي د طریقت سلسله قادریه چشت سحروردیه نقشبند سلور دي جنازیم نس کې تکبیر نه سلور دي پاودس کې پر سلور د پیغمبر یاران سلور دي پهله فرصت کې تبلیغ کې سو میاشت دي چا لګولې دي ماشاءالله 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 شکر دی خدای شکر دی تبلیغ کې میاشتې سلور دي د مازیګر رکعتونه امام دلته څوک دی اپس سب امام داس یو مقتدی دلته بره راوله چې 15 وخت جمع کې موجودي مقتدیان هر سړی وایي د مقتدی ما 15 والا راوله دلته زر راشي یو کس زر راشي خاله چار څوک د دې مقتدی زما خپل راشي خادم څوک دی خدمت څوک کوي جمعات کې ډیر ماشاءالله یو کس دې بره راشي زر راشي ټیم نشته بونګ هغه دیر والا سره وسکي جی دا حاجی دا د مازیګر مونږ امتحان نه دی خو زه د پنجاب انداز کوم د سمجھ په هم د پاره د مازیګر مونږ تاسو چې جمعه تراله حافظ الله قاری سے لومبي رکعت هم کړیو دویم هم کړیو دریم هم کړیو څلورم هم کړیو تاسو په یو رکعت کې منوي بس اخر کې راو رسیدې اخر کې لومبي رکعت کې منوي دویم رکعت کې منوي دریم کې منوي څلورم کې منوي تاسو نوم دي ضیاء الرحمن صاحب امام صاحب جمع کې ولاړو د رکعتونه کړ لومبي رکعت کې منوي وینو ما بولو دویم رکعت کې مو دریم رکعت کې څلورم رکعت کې دی به وای کنه تاسو ولې وای لومبي رکعت کم دویم کم دریم کم څلورم کم نو ته چارته وي امام صاحب موږ کوي دی وزه رکعتونه بهرحال د لګ مصروف دار چاکاری د چراغ دی خو جمع لرا منډه کړي و رکعتونه شوي زر زر چار دام کړو امام سره په آخري قاعده کې امام سره په التحیات کې شریک شو چې امام سره قاعده لاندې کړه فقه حنفي وي د رکعتونه کې نو خو چې امام سره قاعده کې شریک شو د جمع ثواب ورته ملاو شو بیا تاسو مورئ سورت بقرہ کې نه وي سورت آل عمران کې نه وي سورت نساء کې نه وي ها پنځلسمه سپاره کې نه وي شلمه سپاره کې نه وي یو کم دیرشمه سپاره کې نه وي حاجي صاحب چې دریو سورتونو ختم کې د شرکت وکړو الله ټولو ته پوره د قرآن د ختم ثواب ورکړي پوره د ختم ثواب به ټولو ته میلاویږي د دیر سپارو رکعتونو کې نو د جمع ثواب میلاو شو ضیاء الرحمن ته میلاو شو که میلاو نه شو توجه مونږ سره مشر کا ټول ستا شه بهرحال ثواب میلاو شو اوس دی علماء سره زموږ د ثوابونو غم دی د څه غم دی د څه غم دی که چې خوله پاکې په مولا یې پاکې خبرې چې کې په مولا پسې کې سپک چې ګوري مولا ته ګوري او دی مولا سره زما او ستا د ثوابونو غم دی دا درې صورتونه دله ورتلا جي صاحب ټول قرآن ختم کو دا مجلس زکه جوړ کړ دې سره زموږ د ثواب غم دی خلک خو لګیا دي خلکو څه سو نه کړ تاله چې څومره چل درځي ته د لیډر زنده‌باد وایو د مولا مرداباد وایو ته خبرې ستان جام بسي الله دې زموږ په زړه کې د علماو قدر پیدا کړي بهرحال دا کوړی مدرسه جوړې ده مولا عبدالحق رحمت الله علیه چاندې کټ واچو طالب ته وی ته چاندرا غونډه خلک به چاندرا چي د افغانستان یو خیرن غونډه طالب چاندې کټ ته ولاړو ټوکړه روټه وسره د پیاز نه چک وی روټه خوري دا داسې د غربت وخت دیوبند ثاني انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي دارالعلوم حقانی جوړی دا راشه پرون وګوره داغه د فضلاو هغه انداز وګوره حقانی هغه چمک وګوره د حقانی رونق وګوره ماته هغه ورځ د خپل اکابر د خلینو اوریدل هغه وخت یاد دي چې صرف کټ پروت او معمولی سفرو خلکو چاندرا وړه د اکوړي یو خان راغی مدرسې ته سپک وکته عالم ته سپک وکته قاری صاحب ته سپک وکته د انداز د چاندې ته سپک توجه د چاندې په ځای باندې خپل سپلې راو ورزول تاسو کله مهرباني کو دا سلګ لګ راو خوځيږي حرکت کې برکت دي تاسو لګ لګ زه د نوشیره کین نه رالم تاسو هغه ځنه دي په راتلې نشو جی ماشاءالله لګ راو خوځي راو جی ټیم سره پورے 10 بجے हाँ
جی بس د چاندې کټ پروت دی دا کوړي او خان د چاندې په ځای د کټ ته د چاندې کټ ته خپله سپلی راوغورځوله مدرسې ته یې سپک وکته طالب دی سپک وکته طالب په ژړا راغی خپل استاد ته چې استاد جي شیخ صاحب زمونږ مدرسې ته یې سپک وکته ستاسو د کلي دا خان نه دی د چاندې په ځای سپلی راوغورځوله د علماو داسې غټ زړی تور پورې خان د خان ده تکړه شه څومره چې دې وسي او چې څوک سپک ګوري زم ستا به دغه وسي تا له نور څه چل نه درځي مولانا عبدالحق صاحب طالب ته وایي طالبه خفه کېږه ما دا سپلی واخله د اکوړي په بازار کې موچي دي د اکوړي په بازار کې چمیار دی دا سپلی به موچي له ورکې ورته وایي دا جدا جدا پرزې کا دا پټ یې جدا کا تلی یې جدا کا چڼیاوې جدا کا وایي د دې قیمت ولګو کله چې قیمت ولګوي هغه قیمت یې واخله سپلی په چمیار باندې موچي باندې خرڅه کا په هغه قیمت هغه پیسو باندې ګیلاس واخله او د چاندې کټ سره چې کومه مټکې پرته ده هغه ګیلاس دې مټکې سره کېده چې مسافر په لار تېرېږي او تږي کېږي او په دې ګیلاس کې اوبه څکي چې خان ته اجر او ثواب رسېږي ته ملا پورې خان دی د ملا سره ستا د اجر او د ثواب غم دی ستا هغه سپلی هم داسې انداز کې استعمال کړه چې تا ته به ستا د سپلی د وجې اجر او ثواب رسېږي هغه خان چې خبر شو زه د دې مدرسې ته سپک ګورم زه د دې محنت ته سپک ګورم دی سره زموږ د ثوابونو غم دی رامنډې کړي مولانا عبدالحق صاحب نه معافي وغوښته د دارالعلوم حقاني په بنیاد کې د هغه خان سرمایه ولګېده زم حقاني ما ګڼ شمېر حقاني دلته کې موجود دي او په ابلز 1500 1400 فضلا پارې شول دا ټول حقاني کې د هغه خان برخه د ثواب شته که نشته بولو شته که نشته اور حافظان سلور دی یو حافظ مال راشه یو حافظ راشه یا سلور ور دي زو درګه راځي یا به چې یو راوست بل رانه وست دار چا به خیال سلور ور دي یو بل راشه زر راشه حافظان کم دي خطر راشه مال راشه راځه نور بیا راځي تاسو نوم دی شایان سو سپاری یاد کړی بولو سو سپاری یاد کړی قرآن لای پسینه کې ځای ورکو چې دیر سپارې په زړه کې محفوظ کړي نوم خو شایان دی دا الله تعالی د صفتونو نومونه یو صفت یو نوم راواغسته الکریم دی الرحیم دی الغفور دی الشکور دی الحافظ دی د دې اعزاز د عظمت دپاره د خپل نومونه یو نوم راواغسته الحافظ د دې نوم سره یو ځای که نن نه پس به دته شایان نه وای نن نه پس به دته حافظ شایان وای حافظ بوای حافظ شایان بوای دیر سپاری خبری دا حافظ شایان بزن سر جنت تسو کسان بوزی پوچه توازو سو ببوزی صدر مملکت بسو کسان بوزی وزیر اعظم بسو بوزی بولو وزیر اعلی د مردان خانان ملکانان نوابان د ثوابه د خانان نوابان با ایسیچو اس پی ڈی ایس پی پرون ایسیچو شاته ناستو په یو پروګرام کې ما خلکو ته وی ویم دا ایسیچو به څو کسان جنت ته بوزي خلک یوم نه ایسیچو ته مې په صفر کې مې د ضرب درکړ سړی په کوڅه کې داسې تاوېده را تاوېده ته ډېر ایسیچوی مس مردان چېرته سندرو لتله توجه ایسیچو مې دله برابر کړ ته ما ته دیوبندیان پېژنه یو موبایل ته مخکې روانه بل موبایل ته وروستو روانه توجه حضرت صاحب ته لار وکړئ چې راشي ښه ډېر مختصر د ملاقات بیا وروستو کې ښه لږه لارو ته پرې تکلیف مه ورکوئ ملاویږئ مه فورن سټیج ته راولئ مخکې زر کښېنئ بس کسان کښېنئ دلته راولي بره دلته راولي السلام علیکم حضرت راځئ کښېنئ ان شاء الله بس یو دو جملې ذکر کوم حضرت صاحب موجود دی کې خبرې نه کوم ایسیچو شاته ناستو ما هغه ایسیچو ته ویم ته به څو کسان بوځي بیا سبا لا یو ګورې ښه او مدرسې څه نوم و قاري صاحب شیخ زکریا د مدرسې نوم و دارالعلوم شیخ زکریا بهرحال صدر مملکت به جنت ته څو کسان بوځي
حافظ صاحب بسو کسان بوزي وزیر اعظم بسو کسان بوزي زموږ وزیر اعظم د دومره تورو کې ځان دې بوزي حافظ صاحب لس کسان چې دې لس کسان جنت ته بوزي وای دا جنتی دی که نه دی حافظ ته سپک مه ګوره اور خبر دا لس کسان به کم کسانی بولو دا لس کسان به کمی نو چې دته دومره اعزاز میلاو دی چې دې لس جهنمیان جنت ته بوزي نو دا جنتی دی که نه دی بولو او لس کسان جهنمیان یو نوی خبره واوره ځکه چې پاکستان پرانه نه دی لږ نه یادې د دیوبند یو نوی مسله مه واوره توجه لس کساسینه چې ته زه د حافظ صاحب پلار یم دلته ناست یم زه ترې یم دلته ناست یم زه کاکا یم چاچا یم کاجي یم زه ماما یم زه ترور یم زه چاچی یم زه پپوجي یم زه خالاجي یم زه خور یم زه ترور یم زه مامي یم بوزي به مې که داسې رانه بوتلې ګپ دې څه حافظ صاحب به د خاندان نه لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کومو لسو کسان نه چې په دنیا کې خوشحاله راشه شایان کم دی راشه زر راشه تا ته چا کښېنه دا حافظان خوشحاله ساته خوشحاله ما ټک کې دا خبره کړې وه دې چې خوشحاله نه ته چې چا خفه کړې ځان ته په درستخان روټۍ ته پرېږدي چکر لی بوزي القاسم مرکز ته بوزي د جنډې مرکز ته شبیجمې لی بوزي بوزي یا تیت وایا بوزي وایي نه جي چې مرکز ته دې نه بوزي جنت ته به دې څه بوزي دله خو دې ړه ګازاره کړې د ړه دې ولا چولې دي دې دې خفه کړی او ته په دې چې بوزي به مې حافظان خوشحاله ساتي اور ناظري والا سودي زر کښېنه پنځه کسان ناظري والا قرآن ختم که ستا ذهن کې به ده چې بچي مې یو پیره قرآن ختم که قاري صاحب ورته الحمدلله رب العالمین د دا یو آیات د جومات په ګوټ کې بیا وي 10 مرتبه 20 مرتبه 50 مرتبه 100 مرتبه دا یو آیات سلسل 200 پیرې ویلي نو دا یو پیره ختم نه دی کړي دا په زرګونو پیرې ختمونه شوي دي دا حافظ امت دا مدرسے ورک قاری صاحب امت دا مدرسے ورک شیخ القرآن امت دا مدرسے ورک شیخ الحدیث امت دا مدرسے ورک پیر مرشد امت دا مدرسے ورک مبلغ امت دا مدرسے ورک غازی دا ختم نبوت امت دا مدرسے ورک خطیب امت دا مدرسے ورک بیا وورا تور پٹکی والا ملا عمر امت دا مدرسے ورک سپین پٹکی والا شیخ اعزاز الحق صاحب امت تا مدرسے ورک زیار پٹکی والا امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب امت تا مدرسے ورک اصل مدرسہ دا ټول وای اصل صبر اصل ہاں مدرسہ ہے تو توحید ہے مدرسہ ہے رسالت ہے مدرسہ ہے قرآن ہے مدرسہ ہے حدیث ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے زکوٰۃ ہے مدرسہ ہے روزہ ہے مدرسہ ہے حج ہے مدرسہ ہے تقویٰ ہے مدرسہ ہے توکل ہے صداقت ہے عدالت ہے سخاوت ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے تو اسلام ہے اور مدرسہ ہے تو پاکستان ہے دا پاکستان چې بچ بچاو محفوظ دی بولو دا مدرسو برکت دی دا څه برکت دی دا پاکستان چې بچ بچاو محفوظ دی دا د ایټم بم برکت نه دی سنبالې کا ځان سره قبر ته یوسه ایټمي طاقت حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو دا سندھ پسر زمین باندھے مولانا اسلم شیخ پوری شہید ٹکڑے ٹکڑے شو سمرو شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو امام اہل سنت علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو تا تا پیٹم ناز دی ختم نوت پا خطرہ کی دی سالور کنٹینر راغلی ساز دلی تا تا خبری سالور کنٹینر در اوجیر آلی ثوابی تا د قادیانانو مصنوعات په مارکیټونو دکانونو تقسیمیږي وایي موږ به د روژې نه مخکې او د عالم مجلس تحفظ ختم الموت زیر اهتمام په هر مسجد کې پمپلټ یې ولګوي د قادیانانو د مصنوعاتو په دکانونو بازارونو کې مسلمانان دا ذهن جوړ کړي موږ مسلمانان یو موږ عاشقان رسول یو موږ ګستاخان رسول نه یو موږ به د قادیانانو د مصنوعات نه بایکاټ به څوک کوي بولو کو به او صرف بایکاټ نه بلکې بل به هم ته منې کو به اصل انقلاب مدرسې سر راځي دا څومره ما تا ته خیر ښکاري دا د مدرسې عظمت او برکت دی او مدرسې چلي هغه ته مولا وایي څه ورته وایي بولو ما ته بل یو کس وایي حضرت صاحب وایي مولا نه منم نو ما ورته مولا بر دو قسم است کوم مولا نه مني یو مولا اوده دی او یو مولا ویښ دی
نو ته کم نه منې ما د مولا باره کې خو ما د امیر صاحب نه په سیروزه کې اورېدلي ما سیروزه لګولې تاسو کې چا لګولې ته لاس اوچت کړه ها ما امیر صاحب نه سیروزه کې اورېدلي چې عالم ادی چې عالم شته که نشته شته زه به خطیبانان دس کې وایم چې عالم ادی د عالم ټوله شپه خوب تهجد نه تلاوت نه سجده نه عبادت نه د عالم ټوله شپه خوب او د عابد عبادت د عابد عبادت د عابد عبادت د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله 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 ما ورته چې د مولا مقابله نشي کولی د غویخ مولا د امام انقلاب بس مقابله وکړي